بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ستړي مشئ په خیر رالی. زه ستاسو کوربه ابوبکر صدیق خان. قدرمنو راغلي یو دا مهال صدوم یعنی رستم علاقې ته ګرځو. په بازار کې سروې کوو د عوامو، د غریبو، د دکاندارانو، د تاجرانو نه تپوسونه کوو چې آیا په رستم کې موجوده کم مسایل دي د هغې به حل سي. د دغه متعلق تاسو سره موږ یو رپورټ شیر کوو. موږ سره اوسئ. ګراني ډېره ده، دیاړي کمه ده، ګزاره پې نه کېږي. په 300 روپۍ غوړو ده، د ګوتو غوړی ده، غوړي د ګوتې او بس ګراني ډېره زیاته ده او موږ غریبانان په ډېر عذاب دي. راغلی ده هغه تنخونه نور څه کوي چې بجلي ونه شو بلولی په دې حکومت کې. نو د حکومت ته به داسې شی دی او ټول قوم یې هغه ایښلی دا د خپله ښېګړې ایښلی دی او قوم یې تنګ کړی دی. نو څه به وایو، خدای دې خیر وکړه، دا وخت در پوره شي چې لرې شي. نور څه ووایو. شکریه جی. نور که تاسو ته څه مسایل د ګیس وغیره که نه؟ ګیس خو چارو حکومت راځي نه ګیس راولو ګیس راولو تر اوسه پورې چا را نه وسته. نو هغه دا به زموږ خپل عملونه چې دا هر یو حکمران کوم باندې ظالم راځي نو دا به زموږ عملونه وي. نو بلکل شکریه. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ډېر شکرګزار یم چې تاسو راغلئ او د عوامو رای معلوموله د عوامو سره یې ده. موږ ته غټ تکلیف زیاتره د چوک کې د چینچو نه دی، د روډ تنګ دی دلته کې او چینچن دلته ودرېږي. د دې حکومت څه دغه نه دی کړی، اړه یو ځای ده ودرېږي بل ځای کې راځي دلته ودرېږي که نه. بل د ګیس چې کوم دی نو دا خو تقریبا د ډېر وخت نه دا منصوبه وي چې ګیس به موږ راولو، ګیس به مینه هم راشي او سیاسي خلک هم په دې باندې پته نه لګي څه وجه ده چې تر اوسه پورې په ګیس باندې څه عمل تر عمل نه وي شوی که نه. نو زموږ حکومت ته دا درخواست دی چې فوراً په دې باندې اکشن واخلي او راکړي د سروې وکړي د دې د څومره علاقه نه تحصیل هم دی او دې لپاره څه وخت پیسې هم منظور شوې، پته نه ده هغه په پته پوه نه شو چې هغه پیسې کوم خوا لاړلې. نو زما حکومت ته دا مطالبه ده چې دې راشي د دې خیر سروې وکړي، ججمنټ دې وکړي او د خلکو ته زیات تر کې ضرورت دی. زمونږ په رستم کې دا مسایل دي چې دا تیز رفتاري دي، روډ یې ټول بلاک کړی، دکانونو والا ته مخه بنده کړې ده. دا مارکیټ چې ټول په شرمونو یې وشرمو، مالک کروڑو روپۍ لګولي په مارکیټو او مخې ته چې نو تیز رفتاري ولاړي. ټیمې والا خپل دغه محنت کوي لرې کړي او بیا چې نو راشي ودرېږي او روډ یې ټول بلاک کړي، ټریفک والا ته هم ټول نقصان دی. بس دغه مسایل دي یاره. د ګیس وغیره که تاسو ګیس خو موږ ته نه راځي، یو ایم این ای یو ایم پی ای چې نو موږ د ګیس هغه نه دی کړی. دغسې په تش په توره یو دغه دکانونو نه یې وړو او هغه بلو. شکریه.